زما خو که تیریږي په اورونو کې ژوندون زما خو که تیریږي په اورونو کې ژوندون د بل دپاره غواړم په ګلونو کې ژوندون د ښار په دنګو دنګو محلونو کې بوږنېږم د ښار په دنګو دنګو محلونو کې بوږنېږم خوشحاله مې تیریږي په دې غرونو کې ژوندون. ګرانو مینوالو، مسلم خان وصال صدر دل پښتو ادبي ټولنه و صدر آل پرامني ټیچر اسوسییشن تاسو ته مخاطب یم. په پښتانه او د روژې مینه مې سلامونه، نیکې هیلې او احترامات منظور کړئ. ګرانو مینوالو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې څومره مسلمانان وروڼه دي، پښتانه دي، په وطن کې دي، که په مسافرۍ کې دي، ټولو ته په پښتانه او د روژې مینه د وړوکي اختر مبارکي ورکوم. مبارک شئ، اختر مبارک شه، نیک اعمال مو مبارک شه. د دې پیغام سره مینوالو چې ستاسو په چاپېرچل کې، په ګاونډ کې څومره یتیمان دي، بېوسه دي، کونډې دي، یتیمانان دي، د هغوی سره خصوصي توګه باندې د اختر په دې خوشحالو کې مرسته وکړئ او دغه بچوړي، دغه یتیمان، دغه د ځان سره د اختر په دې خوشحالو کې شریک کړئ، ځکه چې دا زمونږ قامي فریضه ده چې مونږ د خپل چم، د خپل ګاونډ، د خپل چاپېرچل دغه بچوړي د ځان سره په دې خوشحالو کې شامل کړو. دویم پیغام چې د دې خپل وطن سره، د دې خپلې خاورې سره مونږ مینه وساتو، د ورورولۍ، د مینې، د امن پیغام په هر طرف په ګوټ ګوټ باندې خور کړو. د دنیا په کم ګوټ کې چې مسلمانان دی، هغه زمونږ د هغوی په درد کې مونږ د هغوی چې کوم دی شامل یي. د نړۍ په کم ګوټ کې چې مسلمانان دي، الله دې په امن کې لري. د دغه پیغام سره ستاسو ورور مسلم خان وصال، ډېره مننه.